ملکن ضلع کې یو واری بیا د وبایي رنځ کرونا نوي کیسونه مخې ته راغلي دي او په مجموعي توګه د ناروغانو شمیره 11 ته رسیدلی چې لامل په خلکو کې بیا د یری لهر خور شوې دي. هم په دې لړ کې د ډیپټي کمشنر ریان خټک په مشرۍ کې غونډه وشوه چې پکې اډیشنل ډیپټي کمشنر رحمت علي وزیر، ډیپټي کمانډنټ سهیل احمد خان، ډي ایچ او ډاکټر وحید ګل، ایم ایس ډي ایچ کیو اسپیټال بڑخیلا ډاکټر سعید الرحمن په شمول د مختلفو ادارو چارواکو، د شادي هال، هوټلز، ټریډ یونین اسوسییشن مشرانو او د ټولنې ذمہوار خلکو ګډون وکړو. غونډه کې د کرونا د نوي لهر مخنیوي لپاره سلا مشورې وشوې او په ولس زور راوړی شو چې د ماسک او سینیټایزر استعمالول او سماجی فاصله ساتل د وخت مهم ضرورت دی. خدای دې نو کې چې ته دوباره شي پلاون شي، لکه مطلب دا چې کرونا ختم نه ده. وی شود بی ویری ویجیلنت اگینست کرونا کنه. نو دا موږ ته پر راغل کړو چې یو ویک اپ کال وکنه چې موږ ټول سټیک هولډر چې خاص هغه موږ راوړو او موږ سنسیټایز کو چې بیماری تیر نه چې بیا را نشي کنه. نو اس او پیز باندې عمل درآمد شروع شي کنه. صحیح شو. دا ځکه ولګون تعداد دوباره زیاتېږي چې خلک وایي چې بس کرونا تیر شوی ده، کرونا ختم شو. حالانکه کرونا ختم نه ده. غونډه کې دا خبره پډاګه شو چې د کرونا په اړه غونډه رابللو مقصد یرا خورول نه بلکې په شریکه د احتیاط لاره اختیارول دي، کوم چې د ټول قام شریک پرز دی. عمران دریاب، خیبر نیوز، مالکان.